دویمه خبره دا ده چې په مذهبي رنگ کې، په مولا رنگ کې نن هغه خلق په پاکستان کې پیدا دي چې امام ابو حنیفه ته کافر وای، امام شافعی ته کافر وای، امام مالک ته کافر وای، امام حنبل ته کافر وای. امام ابو حنیفه هغه سړیو چې 40 کاله د ماسختن په اودس د سحر مونږ کړي دي. امام شافعی بیا هغه سړیو چې د امام ابو حنیفه دمره معتقدو چې وسه مسله کې اون ختمه، نو د امام ابو حنیفه قبر تلاړم 2 رکعات نفل مې وکړو، دعا مې وکړه، نو الله راته هغه د قبر په برکت مسالې کشف وکړه. هغه امام مالک کافر دی چې چا په ټول عمر کې د مدینې نه بار شپه نه ده کړې، او چا په ټول عمر کې په مدینه کې پڼې نه دي پښتو کړي، چې دې ځمکې لاندې زما محبوب پروت دی، زه به په دې ځمکه پڼو سره څنګه ګرځم. د بغداد بادشاہ ورته خط راواستولو چې یو څو ورځو له بغداد تراشه، ویلزګار نه یو ورځ لراشه، خط ورته ولیکلو چې په خدای مې دې قسمی چې د رسول الله په خوا کې یو غنټه ستا په ټوله بادشاہي ورنکم. سبحان الله. هغه امام مالک کافر دی. هغه ته مسلمانې چې د کویت نه پیسې او تنخواه اخلي او په پیجارو کلاشنکوف ځان پسې ګرځي، ته مسلمان او امام مالک کافر دی. هغه امام حنبل کافر دی چې چا خدای په خوب کې ولیدو، خدای په خوب کې ولیدو او د خدای نه تپوسو کو چې یا الله ته په څه خوشالېږي چې زاغه کار وکم. ورته وی امام مالکا چې څنګه اوسګار ټیم در تدوی ملاویږي د قران تلاوت کوه، زه په دې ډېر خوشاله یم. هغه امام حنبل کافر دی. خدای ته وګورئ طالبانو، اول تلای بیا ته سبق وایي، اول ګورئ بیا ته سبق وایي. مونږ چې سبقونه ویلي زما په 10 کاله کې نه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلې. سړې روټۍ به مرچکی سره وخوړې او بیا به مدرسې ته منډې. امون چې ته سبق ویلو هغه انقاش شو. دیخو وګورئ مولانا رشید احمد گنگوئی حنفی مذهب وا کافر دی، مولانا قاسم نانوتوی حنفی مذهب وا کافر دی، مولانا محمود الحسن شیخ الهند هغه کافر دی، شان ورشا کشمیری کتب خانه ناطق هغه کافر دی، مولانا حسین احمد مدنی کافر دی، مفتی کفایت الله کافر دی، مولانا یوسف بنوری کافر دی، مولانا حاجی امداد الله مهاجر مکی هغه کافر دی، مولانا ادریس کاندلوی کافر دی، د غرغشتو مولانا کافر دی، د غرغشتو مولانا کافر دی چې په یو بجه د شپې ماته وای چې یو خبره ده درته حکم کنا مالجیوي کوي، ویل کم مالجیوي کوي، ویل تا ناری غوندې ده خلکو ته به وې مال نه ویم، ویل توحید کې مې رساله لیکلې و، د شپې سوکراله زی گرفتار کړم، ما ویل چې څه کوي، ورته وی چې خدای ته دې پیش کوم. و ماړه کې دا خیالو کو چې ما به رساله کې څه غلطي کړي، نو ځکه مې خدای ته پیش کړي چې خدای ته پیش کوم. راځوي چې نصیر الدین دا رساله تعالی کړي دا، ویل مال چې یا الله مالک کړي، ویل زهر سمې درته معاف کړه. هغه مولانا نصیر احمد غرغشتوی هغه حنفی دی، هغه کافر دی. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې یو ټکی ووري مليانو خو شروع وکړه، وای پدا سے بلا ووړي چې پرتوک په غاړه راوړي، ټول وای دنیاوی حکمران طبقه کې او مذهبي کې مونږ په دسه بلا وړي دلی یو چې دا پرتوک به په غاړه کې اچو. ای وابین کې پدا سے بلا ووړي چې پرتوک په غاړه راوړي،
زړه می سورې وینې تساسي پدا سے بلا ووړې چې پرتوک په غاړه راوړې. مفتی صاحب د تقلید بیان کو. تقلید بپسکیږي د کابل د ظاهر شاه په وخت کې نن د افغان مهاجرو کې چې کوم مولیان دلته راغلي دي سو کوئی په مصالحه چې سن خلکو ته بدا سي ګوري مې چې ګینه دا دې ما خو ونه کې ګوت واغه وای امام شاه ټیک دا قدر ده تقلید شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد. یو مولانا سر پرې کوم کده د غیر مقلدای نامه واغستا ما نه داګیره کله کوي. د ظاهر شاه په وخت کې دوی کلت کولای شولته چې قانون سختو. په عرب ملکونو کې ذکر دیدلې مولا کلت کولای شي چې قانون سخت دی. په پاکستان کې قانون نشتا ډنډه نشتا هر څه آزاد دی نو که ښځې آزادي ګرځي که مولا دا چالو کو نو څه چالو کو. امام ابو حنیفه دی خوا وګورئ د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ د پنډاو چرګانو بچو هر چا نه سبق مو وایي. اول لک تلای چې دا د کمزې ده د رشتہ کمزې سره ده د تعلق چا سره ده د غرغشتو مولانا نه چې چا سبق ویلې ده په خدای قسم هغه ته په ژوند رسول الله پټ کې را لګلې ده. مولانا مدني په دیوبند کې مې یو دکاندار نه رومال اغوستو داسې ما ته وایي چې آپ حضرت کے مہمان ہیں آپ کو چائے پلاتا ہوں. میں 40 سال حضرت مدنی کی خدمت میں رہا ہوں اور مجھے خدا کی قسم کہ وہ بیک وقت 10 جگہوں میں تقریر کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. بیک وقت داپ دیوبند تقریر میں کولو دیوبند کے او دا شعر میں ہوئے چې مزتی الدهور وما اتینا بمثلی ولقد عطا فعجزنا عن ذرائه. دا زه چې کوم ځای ولاړم دا ځای به بیا مولانا مدني پیدا کی نو ټولې مدرسې وجړل 11000 طالبانو پکې 11000. اوس دلته زمونږ یو معین الدین چشتی دی څه نام یې نه وزیر داخله کې معین حیدر معین الدین حیدر ول ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کیږي. نو خدای دې کور روان کا جوړان شي کراچۍ او د دې د تیم څومره فرق دی نو په یو وخت په څنګه اذان کی او مولا بدسی او پلانې بدسی مالدا وای چې مولا به فخر سور جمعات تراوي. بس یو خبر اخر کې واوري مدینه منوره کې د چایو په مجلس کې یو مصری مدرس مونږ سره نو ما ته وای دا طالبان متوجه شي ما ته ګوري ما ته رستو استندر نه دی پریوته ما ته وای چې یا شیخ ليس معكم الدليل في مقابلة هذا الحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. امام پس الحمدللہ چې دی باندې تاسو سره دلیل نشتا. ما ورته یا شیخ معنا دلیل
من کان له امام فقراءة الامام قراءة له. نو ما ته وایي چې قال ابن حجر هذا الحديث ضعيف. ما پر برن شم مال علي ابن حجر هو شافعي لهذا الوجه كي يقول هذا الحديث ضعيف. فهمت؟ ما ته نعم فهمت. بدس او کړه بلونو من کان له امام فقراءة الامام قراءة له. امام ابو حنیفه پسې د وابیانو غیر مقلدینو شپږ شلې کسانو ډله رااله او کوته کې ور سره وي چې ته وې چې فاتحه خلف الامام نشته. ته وې ویلو زه وې باس کو وې تاسو خو شپږ شلې کسان یې نو یو کس منتخب کړي چې هغه سره د باس حکم داغه ګټه بستاسو ګټي داغه بیلات بستاسو بیلات ویلې ټیک ده. یو منتخب کو کدی سړی وګټلا ویل مونږ ټول وګټلا او کده بیلو دا ویل مونږ ټول بیلو دا. امام صاحب صادر کو وګړو ویل بس تاسو په خپل فیصله وکړه چې فاتحه خلف الامام نشته. ویلې ویلی چې د ګټه ستاسو ګټه ده او د بیلات ستاسو بیلات دی خو امام پسې دي چې اقتدا وکړه د هغه مونځ ستا مونځ دی که د هغه قرت ستا قرت دی که نه بټول حق بخش. خیال ام راغی دی خوا وګورئ ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي و. دی غیر مقلدینو ته ووایي چې په قرآن او حدیث چغې تاسو وهئ دا مسله په قرآن او حدیث کې پیدا کړي. سلور کا سداستی مار راغه مار پدې یو ورخته د ځان نه ټیلکړو پدې بل ورخته د ځان نه ټیلکړو پدې بل ورخته د ځان نه ټیلکړو پدې سلورم ورخته د سلورم اوچی چلو او سلورم مرش. اوس د دې مړی تاوان پدې دریو کې پچا دی. ابن ابي ليلى وی چې دا ډومبه سړی به تاوان ورکړي. دا مسله لاره امام ابو حنیفه ته هغه وی الله دې په ابن ابي ليلى رحم وکي غلطي وکړه پښه دې ډومبي سړی چې ما چلکلو په دی واچولو دایو چې چلو کبد شو تاسو کو بد شو دا سړی اخلاص د چې په دور واچولو دایو چې چلو کبد شو دام خلاص شو د چې په دور واچولو دایو چې چلو دې کې دوه صورت یا به دا سړی فل حال خورلې نو دیت په دې دریم دی او که سات پسې خورلې نو دیم خلاص شو ځکه چې د خپل ګناوه چې ځان نه لړا کول دا غ اجتهاد دی. اجتهد برای روایت کې راغلي دی دا غ اجتهاد دی. نو امام ابو حنیفه غوندې به پیدا شي. د امام ابو حنیفه برکت دی چې د امریکای کور روان شو صدام حسین نشیواله او ان شاء الله نه به وي. الله دې امریکا ته صفای هستی نه میټاو. الله دې د امریکای دوستان امریکای له په شوق لون کې دې خدای هلاک. الله دې امریکا داسې تباہ کړي لکه روس چې تباہ. روس الله دې ببرو ګیرو والا او د ببرو سرونو والا په برکت خدای تباہ کو کنه. یو ولته د روسي جن ناشته مسعود دې کس بلا نامه ده هغه امراتی کړه د تیزراګینا د طالبانو علاج نشي کوله. یو کوتک ور سړی قصخانه بازار کې یو طالب ولاړ یو اذان اوشي مانځه تخلق لار شي مجال دې چې دکان ته سو کاغو ګوري